او خصوصا بیا د عرفې د روژې لوی ثواب حضرت صاحب راغلی دی په عرفات کې وحد په دغه ورځ باندې عرفات ته حاجیان ځي او الله جل جلاله انتهایی خوشحالیږي په درې ځایونه داسې دي چې الله جل جلاله ته خندا ورځي دا خندا د الله پاک صفت بلا کیف دی چې الله جل جلاله ته خندا ورځي یو دا چې کله د عرفات ته د حاجیان وځي او صاحب یو دوه څادرې اچولې دي دوړې دي او په ګرمو باندې ولاړ دي سرتور سر ولاړ دي او سور نور ته ولاړ دي او الله پاک ته حاضر شوی دی الله پاک عبادت کوي او د الله پاک یو عظیم عبادت چې هغه حج دی قربان شم هغه پوره کوي الله پاک ډېر زیات خوشحالیږي په دې باندې دویم چې کله دا جمع ودرېږي او اقامت شروع شي او د لومبي سب طرف ته خلک زور شروع کړي زمونږ خلک وروسته سب ته زور کوي چې بیا په اسانه باندې باروزي که نه لومبي سب طرف ته زور کول هر سړی وایي زه لومبي سب ته ځان ورسوم لومبي سب ته ځان ورسوم چې د لومبي سب طرف ته هر سړی قربان شم وړاندې کېږي دا الله جل جلاله ته انتهایی محبوبه ده لومبي سب رسول الله مبارک بیان فرمایي خو چېرته تاسو ته پته ولګېدله چې په دې لومبي سب باندې الله پاک څومره ثواب ورکوي تاسو به په دې باندې یو بل سره قراندازي وکړئ یو بل سره باندې جګړې واچوئ نو الله جل جلاله ته دا لومبني سب ته حاضري قربان شم انتهایی محبوبه ده الله پاک ته ډېر زیات وخت دی دا لومبنی سب زمونږ او ستاسو خلک ورو ته په هر یو شي دا په شا باندې روان دي نو الله جل جلاله په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي رسول الله مبارک بیان فرمایي چا چې د عرفې روژه ونیوله د ده به وړاندې د یو کال وړاندیني ګناهونه او یو کال وروستني ګناهونه دا به ورته الله جل جلاله معاف کړي یو کال مخکیني ګناهونه یو کال وروستني صرف د یو په عرفې روژې باندې وګوره خیال ساته د ګناهونو نه مراد صغیره ګناهونه ورنه مراد دي نو چې صغیره ګناهونه په دې باندې معاف کېږي وړو ګناهونه لویو ګناهونو دپاره به حضرت صاحب توبه به ورله وباسي لویو ګناهونو دپاره توبه شرط ده نو په دې ورځ